مری وغیرہ د هغې په خوبصورتۍ کې هیڅ شک نشته، خو خیبر پښتونخوا په خوبصورتۍ کې هم څه کمی نشته. خیبر پښتونخوا، سوات، کالام وغیرہ او دې ټیم کې زه دا د بونیر مخامخ روډ دی نو هسې دا ځای کې کېناستم او چاته مې انتظار کوو نو دا فضا مې وکتله، دا ماحول مې وکتو، ډېر مزېدار دی، ډېر ښکلی دی. که څوک مري یادوي ټیک ته هغه خوبصورته دی، خو هلته کې د هغوی سره د حکومت سپورټ دی. که ته مري ته ځې نو موټر وې جدا ده او جي ټي روډ جدا دی. دلته که ته کالام ته ځې، سوات، کالام وغیرہ خیبر پښتونخوا کې خوبصورتي ماشاءالله ډېره زیاته ده. خو که ته چېرته ځې نو پپري کې به ستا د ګردو نه کاڼي وځي، ځکه چې هغه دومره زیاتې کډې دي او تنګ روډونه دي، که یو موړ راشي نو بل ګاډی هغه ته ودرېږي به. د دې ځای د روډونو دا حال دی. اخر وجوهات څه دي؟ دا د حکومت غلطي ده که نه؟ هغوی سره خو خپل حکومت سپورټ کوي. نه، دلته زه په دې کې حکومت نه ګناهګاروم. په دې کې ګناهګار هغه خلک دی، هغه عوام دی چا چې خپل نمایندګان جوړ کړي دي، چا چې په خپلو ځان باندې دا خلک مسلط کړی دی د دې دپاره چې دوی به زمونږ د حق تپوس کوي، زمونږ اواز به اوچتوي او مونږ له به زمونږ حق راکوي، حقوق به راکوي. خو نه، بلکې هغوی دا خپله ذمواري نه ګڼي. هغوی په خپل ځان کې مصروفه دي او خپل مصروفیتو کې هغوی مصروفه دي، لګیا دي په هر یو څیز کې کرپشن دی. خو د دې نه عوام هم تپوس نه کوي، ځکه چې عوام یې په زنده‌باد او مرده‌باد کې مصروفه کړي دي. نو عوامو دغې طرف ته بالکل دهان نشته دی او نه هغوی حکومت قصوروار ګڼي. نو دا زمونږ د خیبر پښتونخوا حالات دي او تاسو یې کتلی شئ. بار که مونږ وګورو نو خلک که څوک منتخب کړي دي خو د هغوی نه د هغې تپوس کېږي چې یاره تا ماله څه کړي دي، زه تا له ټیکس در کومه، تا ته زه پروټوکول هر قسم زه تا ته دغه در کومه چې کوم طریقه کار دی، خو ته ما ته زما حق راکې او که نه راکې. نو په خیبر پښتونخوا کې دا طور طریقه نشته دی. دلته صرف زنده‌باد او مرده‌باد دی. دلته چې یو سړی راشي هغه شنه باغونه وښیي، هغه تقریرونه خو وکړي، بس دلته کې صرف هم خلک په دې باندې خوشحالېږي. تپوس پوښتنه نشته، خانې ناپرسان دی، ځکه دا حال دی ستاسو د وړاندې.